کوم پرون په عمران خان باندې قاتلانه حمله وشوله. په پاکستان کې په ډېرو لیډرانو باندې حملې شوې دي، شهیدان شوي پکې دي. الله پاک د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله پاک د درجات بلند کړي. پرون چې کومه واقعه وشوله په دې کې تقریبا 14 کسان زخمیان شوي دي، یو پکې شهید کړل شوی دی. په پاکستان کې د 9/11 نه بعد کوم په دې خبره باندې لږ غور وکړو، نو د 9/11 نه بعد مخکې بدلته د علماء کرامو د مذهبي خلکو به ډېر زیات عزت کېدو، ډېر خیال به ساتلی کېدو. خو چې کله 9/11 وشوله د هغه نه بعد د مذهبي خلکو تلاشیانې، بېعزتیانې او هغوی په مختلف کارونو کې د ملوث کېدو الزامات شروع شول. او دغه وجه وه چې موږ دین اسلام ته ډېر زیات نقصان ورسو. مخکې به چې کوم دی کې یو عالم روان و، یو دانشور به و، یو مفکر به و، د هغه به خلکو ډېر زیات عزت کوو، د عزت په نګاه به ورته کتل. خو په موجوده حالاتو کې موږ اسلام دومره بدنام کړو، دومره هغه ته موږ نقصان ورسوو، ته هر شي موږ په اسلام پسې تړو. د عمران خان په واقعه باندې هغه نوجوان دا بیان ورکړو چې دا ما د اسلام دپاره وجلی دی یا په هغه باندې حمله کړې ده. نو ګوره بار دنیا ته د اسلام کم امیج ځي، بار دنیا ته د اسلام کم پوزیشن خوستلی کېږي چې اسلام څنګه مذهب دی. د اسلام منګه بدنام کو، دا نقصان ټول منګه ورسو چې هر یو کار کېږي هغه له موږ د مذهب نوم ورکوو. خو چې ته د مذهب نوم ورکړي نو تا دنیا ته د مذهب او د اسلام کم امیج بوتو. په دې بر صغیر کې غټ غټ علماء کرام موجود وو، داسې خلک موجود وو چې هغو به خلکو سره مینه محبت کوو. د هغه مینې محبت په بنیاد باندې به سیکان، یهودیان، هندوان دا به مسلمانېدل او اسلام به قبول کوو. دا هغه دینو چې خلکو به د خلکو سره غاړې ملاولې، مینه محبت به ورسره کوو او د الله لارې ته به راوستله. خو اوس موږ هغه حد ته ورسو چې هر یو کار کېږي نو هغه په بیکګراوند باندې موږ اسلام شو کوو، د هغه په بیکګراوند باندې موږ قرآن او حدیث شو کوو. د اسلام موږ پروموټ کړو، موږ بدنام کړو. زه په خپله برابر نه یم، په خپله زما اعمال صحیح نه دي او زه بیا راپاڅېږم او د اسلام په نوم باندې مختلف واقعات کوم. اسلام موږ ته دا لار نه ده راخوستلې، اسلام موږ ته تشدد لار نه ده راخوستلې، اسلام موږ ته د امن دار سلامتیا نه وتلی امن یې راخوستلی دی، د امن لارې راخوستلی ده، د امن پیغام یې راخوستلی دی. خو هغه اسلام، هغه دین چې په دې باندې خلکو قربانۍ نه ورکړي، علما کرام په قربانۍ نه ورکړي دي، هغو د دنیا ګوټ ګوټ ته دا پیغام رسولی و. خو په لږ تاریخ کې، په لږو ورځو کې هغه اسلام، هغه دین موږ دومره بدنام کړو چې موږ دهشتګردۍ ته ورسو، موږ انتها پسندۍ ته ورسو او د دنیا په کوم ځای کې د کار کېږي نو هغه په بیکګراوند باندې موږ د اسلام ټچ ورکړی دی. الله ته وګورئ، خدای ته وګورئ، نور د اسلام په نوم باندې دا مړي پرېږدوئ، نور د اسلام په نوم باندې د دهشتګردي پرېږدوئ، نور د اسلام په نوم باندې د بېګناه خلک مه وژنئ. د دې سره سره ورئ اسلام ته نقصان رسي، انسانیت ته نقصان رسي او دنیا به ټول دا وایي چې مسلمانان او اسلام دهشتګردو مذهب دی. په یو کار یو سړی په خپل خوښه باندې وکړي، په خپل سوچ باندې وکړي، خو هغه له موږ ټچ د اسلام ورکوو. چې کله موږ مذهب پکې استعمال نه کړو نو د هغه شي بنیاد نه جوړېږي. مذهب موږ دې حد ته رسولی دی او دومره موږ بدنام کړی دی. نور دا مذهب مه بدناموئ، هسې نه چې دې مذهب د وجې، د دې اسلام د وجې موږ باندې الله تعالی نه عذابونه نازل نه کړي. لږ سوچ خو وکړئ، لږ فکر وکړئ دې خبرې ته چې کم یو کار کوئ هغه له تاسو د مذهب نوم ورکلی دی، هغه له تاسو د اسلام نوم ورکلی دی. هغه کار به تا خپل شخصي کار به کې، د خپل ځان دپاره به کار کې، خو ټچ به ولې د اسلام ورکې چې د اسلام نوم د نه ورکلی نو خلک نشي غولولی. هغه پخوانی پوزیشن برابر کړي، هغه وخت راولئ چې خلک د علماو قدر وکړي، خلک د دینداره خلکو قدر وکړي. دا هر څه تاسو بدنام کړل. اسلام هم لاړ د مخ د ځمکې نه ختم کړو. په هر ځای کې مولا داسې نوم جوړ کړو او داسې پوزیشن مولا جوړ کړو چې زموږ کوم هغه مشران چې په دین مینو قربانۍ نه ورکړلې وي، څولیخ کال یې د کور نه بار تېر کړي، هغه به ته په دې قبرونو کې کومې خیرې کوي.
څنګه به اوس سترګې غړوي دغه خلکو سره چې کوم د دین دپاره قربانۍ نه ورکړي دي چې د اسلام د دې دپاره راغلی چې ته په خلک وژنه، ته به د خلکو بېعزتیانې کوه، ته په خلک حلالوه، ته په خلک مرتد کوه، ته په خلک کافر کوه. خو اسلام د بایچارې د مذهب نوم و، د ورورولۍ نوم و، د ښهتوب نوم و، د ښه اخلاقو نوم و، کومه حد ته دې ورسو او نور به یې څومره بدنامې. د خدای لپاره دا مذهبي کارډونه بند کړئ، دا سوچونه ختم کړئ چې یو راپاسېږي د مذهب په نوم باندې یو وژني، بل راپاسېږي بل وژني. دلته خو تا ته پیدا وشوله، خو اسلام دې په دنیا کې خراب کو، اسلام دې په دنیا کې تباه کو او د اسلام نوم دې ختم کړو دنیا نه. دا خو داسې اسلام و چې د ښه اخلاقو د وجې، د ښه رویې د وجې، ماب کېدلو باندې، په صبر باندې به خلک مسلمانان کېدل، هغو به دا اسلام دا دین قبلوو او تا دومره بدامنۍ ته ورسو، تا دومره بدنام کو چې نور په خپله سوچ وکړو. معذرت غواړم که ځینې خبرې مې تیزې کړي، خو موږ اسلام ډېر کمزوری پاتې کړو، موږ اسلام ډېر بدنام کو. د 1400 سالو کې به دومره چا نه بدنام کړی لکه څومره چې موږ بدنام کو، څومره چې موږ مسلمانانو بدنام کو او څومره نقصان موږ اسلام ته ورسو. یو کس په سټیج باندې ولاړی او هغه دا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب العزت صرف ستا نه غواړم او ستا نه مدد غواړم. په دې کس باندې ته ګولۍ چلې. آیا اسلام موږ له دې اجازت راکړی دی؟ انسانیت موږ له دا اجازت راکړی دی؟ خو صرف په آخره کې به ټچ د اسلام ورکړي. ته په خپله به شرعي طریقه جوړې، ته په خپله شریعت ته برابرې، ته خو زما نه بتر یې. والسلام.